دلته یو رالوي زه نوی پاکستان جوړوم. اوهو نوی پاکستان ما ولیدو، ښه پاکستان یې راته تباه کړو. عمران خان به وی چې زه راشم، تاسو به تقریرونه اورېدلي وي چې زه راشم د ډالرو باران دی، اوس پیره بچی رالو ډالرو کات رالو، نن په ملک باندې ډالرو کات رالو 2 بجې نه. ده به وایي چې زه راشم د دنیا نه به خلک روزګار ته راځي پاکستان ته. نن هغه پاکستانیان 3 ګونه زیات بار روان دي ځکه چې بېروزګاره شو، کاروبار تباه شو. ده وایي چې څوک قرضه اخلي ملک دشمن دی. ده د ټول نه زیاته ډبل قرضه واخسته. ده وایي چې که ما قرضه واخسته زه به خودکشي وکړم. زه دروغجن تیان خودکشي وکړه که نه، ملک سره د دوکه کړي. دروغ دي ویلي زه ورسره نږدې وم، ټول نه نږدې په پاکستان کې زه ورسره دا چې کم ګرځي دوی ته خو هغه لاس هم نه میلاوي. هغه یو فرعون دی، خلک استعمالي خپل مطلب کوي بیا دیکه ورکوي. نو زه ورته یم چې ځان مه خطا کوئ، دا دوکېباز راځي موږ لوټ کوي. نن په تاسو ګراني ولې ده؟ سوچ مو کړی دا چا ظلم کړی دی؟ دې ملک کې ایوب خان دور پورې 1 روپۍ قرضه نه وه، یاد ساتئ. موږ به نوره دنیا ته قرضې ورکولې. کله چې دا مداریان رالل دوی قرضې اخیستل شروع کړي. د موږ بیماري، د پاکستان کینسر، د پاکستان تباهي همدا قرضه ده. دوی قرضې واخیستې، 15 کاله قرضې واخیستې، تېر شوي 15 کاله چې قرضو واپسي وخت رالو، موږ سره پیسې نشته چې واپس کړو. هغې لپاره نورې قرضې اخلو. چې قرضه اخلو نو په یو لاس قرضه راکوي، په بل لاس رانهوالي. موږ دې وخت د امریکې د IMF غلامان یو. نو که نن نه کوي او چې نوره قرضه اخلو نو شرطونه رالل چې قرضه درکوو خو ته به ګیس ګرانې، ته به پټرول ګرانې، ته به بجلي ګرانې، ته به ټکسونه لګې ځکه ما پیسې واپس نشي راکولی. نو که دا قرضې نه وې نو دا بوج په عوام باندې به نه و. چې کوم ملکونو قرضې نه دي اخیستي هلته خوشحالي ده، ترقي ده. موږ د دې مجرمانو د لاسه ډوب یو. که دوی دا قرضداري کړې نه وه پاکستان نو نن به دلته خوشحالي وه، کارخانې به لګېدې، ډالرو کمی به نه و. خو موږ سره چې څه وکړو خدای دې الله تعالی دوی سره وکړي. دا ملک چې چا تباه کړو خدای دې دوی تباه او برباد کړي. که دا حکمرانان ایماندار وی نو نن به پاکستان کې ترقي وه. ټوله دنیا مخکې لاړه، په ترقۍ لاړه، خوشحالي پکې راغله، کارخانې لګي، روزګار پکې رالو او موږ به روزګاره شو. که دا قرضې نه وې نو نن به تاسو په کور باندې ګراني نه راتله. یاد ساتئ نن هم ټي وي کلاو کې موږ ته 2 اربه ډالره میلاو شو. چا ته میلاو شوې؟ دا خو قرضې په سود کې واپس روانې دي، پاکستان ته څه فایده ده؟ نو دا یاد ساتئ. که دا حکمرانانو د ملک، که دې ملک کې دا بېایمانه وزیر اعظمان راځي نن قرضه واخیسته 6 میاشتې پس بیا دا بم بیا په تاسو راپروزي. دا ګراني به بیا راځي ځکه چې دوی سره پروګرام نشته چې ملک کې به ترقي څنګه راځي، ملک کې به کارخانې څنګه لګو، ملک کې به ایکسپورټ څنګه زیاتو، د ملک ډالر به څنګه زیاتو. نو چې کله پورې قرضې واورئ په ټي وي ریډیو کې وایي چې قرضه اخلو وګڼئ چې تاسو کور کې ګراني را روانه. نو الله دې وکړي دې عذاب نه خدای خلاص کړي.